السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې روغ او جوړ به یو. الله تعالی مو خوشحاله لره. محترم مسلمانان ورونو، دا یوه واقعه در سره نشر کوم. واقعه د اصحاب فیل والا. دا ډیر مشهوره او معروفه واقعه ده چې په قرآن کې هم د دې ذکر راغلی دی. لکه الله تعالی فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تذليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. نو محترمو د دغه واقعه دا ده چې په یمن کې یو حاکم اوسېدلی، د هغه نوم وی ابرهه. او دغه د ده مذهب چې ده نصراني مذهب ولوی، عیسائی مذهب ولوی. نو د چې کله وکتل عرب چې د بیت الله شریف نه به یې طوافونه کول او د هغې حجونه به یې کول، نو ده هم دا سوچ وکړو چې زه هم یو داسې عمارت ولې نه که جوړه چې د هغې د موږ عیسائی مذهب ول خلک چې دي هغه طوافونه یې کوي او حج یې هم کوي، او بل دغه عرب چې دي دا هم د هغه ساده خانه کعبه چې ده هغه پرېږدوي او د ما چې کومه په کښلي انداز سره چې کومه خانه کعبه جوړه کړم هغې ته به راسي. نو ده دغه سوچ وکړلی او عمارت یې شروع کړلی. چې کله ده دغه عمارت پوره کړی، دغه ګرجا تیاره سلله، هغې نه بعده د خلکو ته دا اعلان وکړلی چې ما دغه عمارت جوړ کړی د خانه کعبه د عربو چې کومه خانه کعبه ده د هغې په مقابلې کې ما دغه خانه کعبه جوړه کړې ده چې تر هغې نه زیاته ښکلې او ښایسته ده. عربو ته چې کله دا پته ولګېدله، نو عربو کې یو سړی د بنو کنانه نه راغلی. ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دا ورغللی او هلته یې غټې بولې پکې وکړلې او هغې نه بعده وتښتېدلو. چې کله دغه حاکم ابرهه ته پته ولګېده، نو ده ډېر غوسه شولو او دا قسم یې وخوړلو چې زه به خانه کعبه د عربو چې کومه خانه کعبه ده دا به زه پرېنږدم او دا به زه ختموم، منهدم کوم وی. نو ده چې کله خپل فوج یې جمع کړلو او را روان شولو. په لاره کې به چې کومو عربو خلکو مزاحمت کولو هغه به یې هم ځان سره ختمول او هان تر دې چې خانه کعبې ته راورسېدل. د مکې چې کوم اطرافو کې کوم خلک و، د هغوی چې کوم مال مویشي وي هغه هم د په قبضه کې ونیوللې، چې په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه د حضرت عبدالمطلب هم 200 اوښان پکې موجود و. نو چې کله دوی راورسېدل، حضرت عبدالمطلب چې دا چونکې د مکې سردار وای او لوی مشر رئیس وای، نو د هغه چې کوم نور ځان سره سرداران و هغه یې جمع کړل او دا خبر یې ورکړلو چې مکه چې دا د الله تعالی کور ده، بیت الله شریف دا د الله تعالی کور ده، الله تعالی به د دې په خپله حفاظت کوي او تاسو چې تاسو دغه بیت الله چې دا خالب کوي او د دې حفاظت په الله تعالی په خپله کوي. او دغه څه سرداران ځان سره کړو او د ابرهه مخې ته راغلو. ابرهه نه یې د خپلو اوښانو مطالبه وکړله. نو ابرهه چې دا ډېر زیات تعجب کې واچېدلو او په تعجب انداز سره خبره ورته وکړه چې ای عبدالمطلبه، ته خو ما ډېر بهادر سړی ګڼلی وې، نو ته نن چې زه په خانه کعبې باندې حمله کوم او ته ما نه صرف د خپلو اوښانو مطالبه کوي، د خانه کعبې بارے کې هیڅ نه وایي. نو د ډېر عجوبه انداز کې جواب ورکړلو. حضرت عبدالمطلب ورته وویل چې زه چې دا مالک د دغو اوښانو یم او د خانه کعبې چې کوم مالک دی هغه ته پته ده، هغه به د خپلې خانه کعبې حفاظت کوي او زه د خپلو اوښانو حفاظت کوم. او خبرې ورسره ختمه کړله، اوښان یې ورکړل واپس او لاړل. دوی غرونو ته وختل، خانه کعبه یې ورته خالي پرېښودله مکه. نو چې په دغه ټیم کې بس دوی حمله کوله، چې په دې ټیم کې اچانک په دوی باندې د وړو مرغو په شان د یو سیل څو سیلونه راغللو
او د هغوی په پنجو کې به واړه واړې د باجرۍ په شان کې داسې واړه واړه کاڼي وه په پنجو کې او په چونج کې، او هغه یې د ابرهه چې کوم لښکر وی په هغې باندې ور پرېښودلو چې هغې په وجې باندې د الله تعالی دا قدرت وی چې هغه واړوکي باجري چې د هغه وړوکی کاڼه چې د هغه به چې د ابرهه په سپاهي باندې ولګېدله نو په سر نه وخله کوزه به ترې ووتله او مردارېدلی به. ان تر دې چې د ابرهه چې کوم لښکر وی غټ لښکر وی په زراو لښکر وی هغه تباه و برباد سوللی. او ابرهه باندې څه وسله؟ ابرهه چې د ابرهه باندې الله تعالی دانې راوخځولې، داسې دانې چې د ده بدن چې د هغه وروستلو سړګیا وروستلو، او د ده بدن پیپ شروع کړلی، زهر شروع کړلی، او د ده بدن چې دا ورو په ورو کټ کېدل شروع سلو، په خپله به یې بدن کټ کېدلی او پرېوتېدلی، ان تر دې چې د دې صرف سینه پاته سوله. اخرې د ده سینه هم چې د هغه پټاو سلله او زړه یې بهر ته راووتلو، او دی بیا هم لا ژوندی وی، ده کې لا بیا هم ساه موجوده وه چې کله یې زړه بهر ته د سینې نه راووتلی، هغې نه بعد د ده ساه ووتله او مردار سوللی. نو محترمو هغې نه پس ته الله تعالی بیا یو سیلاب راوستلی، او د دوی چې کوم لاشونه وو هغه الله تعالی دریاب ته یوړلو د سیلاب په ذریعې سره، او ځمکه یې ترېنه پاکه کړله. نو محترمو دغه واقعه مې در سره نشر کړله، او که ویډیو مو خوښه شوي لایک یې کړئ او چینل سبسکرایب کړئ، او د ګنګړي په شان هم چې کوم نشان دی دا هم ورسره ووایئ چې تاسو ته نورې هم داسې ویډیوګانې راځي. جزاک الله خیرا کثیرا.